بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. دی زینا د سورۃ مجادلہ دویمہ حصہ شروع کیگی تر آخرہ پوری. پدی حصہ کے صد منافقینو سوارلس پینزلس ناکارا غخون خولی او دغه شانتی س تخفیفات تی س زجرون دی او بیا پا آخرہ کی بشارت دے د پاره د مؤمنانو او په دغه بشارت سره سورت تکمیل ته ورسي. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى آیتا غور ندی کر ترى رؤیت مراد رؤیت قلبی غور و فکر الى الذین پترف دا آغا کسانو تولعو چی دوستی کئی قوم ان دا یوداسی قوم سارا غضب اللہ چی غضب کرے دے اللہ علیہم پاوی باندی چی غضب کرے دے اللہ پاوی باندی. مراد تی نسوک دی یہودیانا چی دا غوی سر دوستی کی ادا دی سوک دستا دا پاکستانی بے غیرت حکمران طبقہ پا موجودہ دور کی دخ کری پا دی کی یوم دا سڑی زوے نیشتے یا ساتے ہر یو اقبل دا مفاد لپارا دے دا غریب سڑی نہ چاہتا پوس کرے نہ بسوکو کی لہذا دے کی اقبل وقت میں خراب ہوئے بس دعا کوئی چا اللہ دے پاکستان تا خیر کی اور اللہ دے خس سڑے رہا ہوئے چی کم جڑا کی درد غریبانانوی اغم موجود نور اقبل دماغ میں خراب ہو یقینو ساتھ ہے ما بانے دا غٹ ساڑو بھی رہا ہوئی اے آیات تا خگورا اور اقبل حکمرانانو تا گورا علم تارا آیاتا غور ندعی کر الالذین پترف دا آغا کسانو تولعو چی دوستی کئی قوم ان دا داسی قوم سارا غضب اللہ چی غضب کرے دے اللہ علیہم پاوی باندے یہود دی یار دا دوستی سی گئی دا سوک دی بی ما هم منکم ندی دوی دستا سونا ولا منهم او نداوینا مثال دا شیخ رشید وہ جو بھی حساب دخ کرے گا نا پھٹکاو پسی روگ آیات دے گا نا تا ٹول چڑھتا ہوا سورج پوجاریان دی چھوڑ یقینو ساتھ ہے دی ایتونو تا خق گورا خو اطمینان کوا تب وہی چدا روغا نقشہ پیش کرے دا روغا نقشہ تو سکایزے ہوئی ما هم منکم ندی دوی منکم ستاسونا یعنی مومنان ندی ولا منهم او ناداغوینا یہودم ندی نسدی نبی بیدن العلا دے خبر اورانا جانو وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ او قسمون بخری پدروغا باندے وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دی پوئیگی چدا دروغ دی ہر یو پوئیگی چدا کار منگ سنگو کو ہر یو پوئیگی زمان استا دا خلینا خالی راو باسی وندی کی کمی ہو دے چاگا پی نپوئیگی نا پکلا رکھینے اخپل موزہ و دست کوئے ذکر و اسکار بچولا رزق حلال گھٹائی دا علماء پر سر کے خیر ہوارے
بس نور خبرې پرېږدې دا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ او قسمون اخری په دروغ باندې وهم يعلمون وهم يعلمون او دوی پوهیږي چې دا دروغ دي پوهیږي چې دروغ ها اعد الله تیار کړی دی الله لهم د پار د دوی عذاب شدیدا عذاب سخت انهم یقینا دوی ساء ډیر ناکار دي ما كانوا يعملون باعتبار د عمل باعتبار د عمل دا بیکار خلق دي بیاوی اتخذو نیولی دی دوی ایمانهم قسمنا اخپل جنعا یعنی جنتن ڈال بچاو اخپل دا بچاو لپارا یو نیو خبر ڈال دا دوی اولوی بچاو ہتیاری خودی تو گو رہا نو زکای زوی اتخذوا نیولی دی دوی ایمانهم قسمون اخپل ڈال فصدوا دا ولی دا سی گئی پس منکی خلق اولا عن سبیل اللہ دا لار دا اللہ نا عن سبیل اللہ دا دین دا اللہ نا عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہ نا فلهم پس دویل عذاب مہین عذاب دے سپکون کے عذاب دے سپکون کے منافق راکیس سے دیکھا لن تغنی عنهم ہرگز با فائدہ ورنکی دویتا اموالهم مالون آدوی ولا اولادهم نا اولاد آدوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شیئا ذرہ بر مال بدوی سوچ نہ دا عذاب نہ خلاصول شي نہ مال خلاصول شي نہ اولاد خلاصول شي زمه زمون په دې دور کې د خپل د یادا شو اې د بی نظیری نجات مالدار سو کو روغ لاړ کانا نو سی ویلا چاته پاتې شو هغه موږ په اخري سلګو دي چاته پاتې کیږي خو بس انسان دا فطرت نه دی د په حملو شملو عادت دی حملو شملو باندې ونه چې دوسره دومره دي کنه کدی د عملی شملونو خبره مختیری خو چون کې مزاج داسې دی خوې داسې دی فطرت داسې دی نو داغه په وجه باندې الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي نو څه کوي وي اوس دې الله په واپس کې نه خلول نو ساتي پدی اډو کی چرته واپس کیوں نه خلی دا لوی خبره ده پدی اډو کی چرته واپس کې غوغا نه کی هغه یو نه خو خلاص کو اډو کې خدا سینه چې پخپل پیونه خلی نو زکای زی وی لن تغنی عنهم هرگز با فائدہ ورنکی دویتا اموالهم مالون آددوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شیئا ذرہ بر اولائکا دغا کسان اصحاب النار ملگری دا اور دی هم فیا دوی با پدی کے خالدون ہمیشہ بوی ہمیشہ یوما یا دا خالدون سرکا یا لن تغنیا سرکا یا اس کو روبا سا خبر ختم کا روجہ دا سلپی زیاد مازغا خراب ہوا یا دا خالدون سرکا یا لن تغنیا سرکا آیا اس کو روبا سا چکم تا آسانی یوم پا آغا روازا چی پورتا بکی دوی اللہ جميعا غوند فیحلفونا پس قسمونا با آخری اللہ تا کم آیحلفونا لکا چنن قسمونا آخری تاسو تا دا دی انسان مزاج دیکھا دا دی چی کم عادت پاک کا عادت مانے دے دنیا نزی او پاک کا عادت مانے دے وہ پا قیامت کیوں پاسی په دنیا کې دروغ قسمونو په دغه دروغ قسمونو کې بدیږي او چې پاسي التبوم د دروغ قسمونه هغه پوخا یو کس غریب چرته
هر چانه به غودار رغسه لطیفه غونه زمونږ د مشرانو کې چا کړل نو ډیر محتاجه وخت تیر کا نو پدې کې غریب د دنیا نه لاړ نو د باندې د چا یو تن قرض واغه عمر راغله او غریب خپل پیسو راغلو دغه پکې مړو نو ناس هغه دعا کې نو یو پکې आवाज کو الاس چوت کېږي و زمونږ د دعاګانو محتاج دی هغه د غوسې نه شور ویلای کنځلو کو ویلای دا سو کما وی د محتاجې نه ونه وته چې ژوندو پیسو ته محتاج دی چې وسمل دعاګانو ته محتاج دی سړی نه د محتاجې نه ونه وته نو یا ساته چې کم خوې دی کنه په اخ خوې بځي او په اخ خوې به پاسي دا یا ساته قسمونو عادت ته نو په دغه قسمونو کې بځي په دغه قسمونو کې برا پاسي پښتانه متل کې غر د یو زینا بل زیتا بدلی دی شي خدا خوې عادت مزاج دا نشي بدلی دی خوې دی عادت ته اگر چې مشران وز خپل دا کہاوت یې کړې دي خو دا د دوی د خپل کہاوتو چې خوې دا نه بدلی نو یا ساته قسمونو عادتو التبم قسمونو خوري نو ورپسې وي اے ګمان به سي ويا حسابونا او ګمان با کوي انهم على شيء یقینا دوی پس مقصد باندې دي ګمان به دای یا دیم مانو کا ويا حسابونا او ګمان با کوي دوی انهم یقینا دوی على شيء پنفع باندې دي پنفع باندې دي و پنفع الا خبردار انهم یقینا دوی هم الکاذبون هم دوی دی دروغ جن استحوذ علیهم الشیطان غلبا کړی دا پدوی باندې شیطان استحواذ معنا غلبا کړی دا زرور شوی دی پدوی باندې شیطان فانساهم پس هیر کو دوینا ذکر دا الله اولئک دغه کسان حزب الشیطان دلع د شیطان د چا دلع د شیطان الا ان حزب الشیطان خبردار یقینا دلع د شیطان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی ان الذين دا سوق دی وے ان الذين یقینا دا کسان دی یحادون الله چې خلاف کوي دا الله او دا رسول دا الله اولئک دغه کسان پډل د ذلیلوں کې وي پډل د سکی وي ای ذلیلوں کې وي ها پډل د ذلیلوں کې وي كتب الله لکل دے اللہ دا خبرہ کما خبرہ لا اغلب انا خامخا زرور بایم انا ز او رسولان زما ان اللہ یقینا اللہ کریم قوی طاقتور دے عزیز او زرور دے زرور سوک زرور دے اللہ ویز زرور دے او زما رسولان زرور دي په اعتبار د حجت او د دلایل او د رسولان ورثه سوق دي علما دي علما چرتم کمزوري کې دي نشي ښه دا یا ساته نو زکای دی وی ان الله یقینا الله کریم قوی زرور دی عزیز قوی طاقت والا دی عزیز زرور دی لا تجد قوما بیاب انمومی قوما داس قوم یؤمنون چی ایمان راوڑی بالله پا اللہ باندی والیوم الاخر او رس پا آخرت باندی چې ورځ په آخرت باندې یو ادونا چې دوی دوستی کوي من هاد الله دا هغه چا سره چې خلاف کوي د الله او د رسول او د الله تاسو نشي کېدی یو سړي په الله باندې ایمانی
او په آخرت باندې ایمانی او دې به دوستی د داسې خلکو سره کوي چې کوم کې د ایمان پکه نشته چې کوم د ایمان نه خالی دي داسې نشي کېدی دا یاد ساته یو سړی چې ایمان لري په الله باندې یو سړی ایمان لري په آخرت باندې او بیا د دوستی د داسې خلکو سره چې هغه خلاف د الله دی خلاف د رسول الله دی او خلاف د رسول الله د صحابو دی دې څنګه دا وسره دوستی کی داسې نشي کېدی یره وی کې دې چې مشره وی اولو کان اباهم اگر چې وی مشران ادوی او ابناءهم زامن ادوی او اخوانهم او اخوان او رون ادوی او عشیرتهم او خاندان ادوی بیا هم پروا نه اباهم مخ کی ذکر کا زکه چې واجب الاطاعت ته کنه اطاعت واجب دی او ابناءهم واجب د شفقت په لحاظ سره او اخوانهم داستا مټه د مټه او عشیرتهم داستا املا استاملادا خو چې خبره د الله او د رسول الله چی دی بیا د کی پروا د چوم نک بیا د چوم پروا نه کی ها نو زکایزه وی اولائکا دغا کسان کتب لکل دی اللہ فی قلوبهم الایمان پزرنو ددوی کی ایمان زو پزرنو کی اللہ ایمان لکل لے اور چی دا چا پزرنو کی اللہ ایمانو لکی آئی کی چرتا بیمانی رات لے نشی منا دا یاد ساتا چرتم بیمانی نشی رات لے نو زکایزه وی و ایدهم او مضبوط کړی دی دوی بروح منه پروح اخپل سرا د روح نه مراد قران اس تفسیر قرطبی سیدہ جی دا صحابه دی دا الله مضبوط کړی دی پس سرا پر روح سرا روح سره قران دی معلومه شو مضبوطی استا په قران کې دا معنی مضبوطی استا پس کی دا پا قرآن کی دا ویدخلوهم اللہ با داخل کی دوی جناتین باغنوتا تجری چجاری بوی من تحت الانہارو لاندی دون اداغینا نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بوی پدی کے رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ ددوینا پس باندی په وجه د ایمان په وجه د اخلاص د دوی په ایمان او د دوی په اخلاص باندې الله د صحابو ناراضي دي ورضوانو او راضي دي صحابه د الله نه په وجه د اجر او ثواب په وجه د اجر او ثواب اولئک دغا صحابه حزب الله دلع د الله دا دل د چا دا د الله دا د الله دل د نو څنګه چل وی الا خبردار ان حزب الله یقینا دل د الله هم المفلحون هم دوی کامیابا هم دوی کامیابا یره دل د حزب الله د الله د دې نخې سدي کا په مایده کې ویلي خالی یو نظر زرو ګورا یو نظر زرو ګورا بس آیات نمبر 56 وګورا آیات نمبر 56 یو نظر خالی وګورا بس پچپن و 56 انما ولیکم الله بیشک دوستاسو الله دے او رسول دا الله دے والذین آغا کسان آمنوا چی مومنان دی او آغا کسان یقیمون الصلاة چی قائم کئی منزنا ور کئی زکاة وهم راکعون او دوی رکعو کون کی دی او چاچی دوستی اکرا دا اللہ سارا او د رسول د الله سره
والذین آمنوا او د مؤمنانو سرا فإن حزب الله پس یقینا دلع د الله دا هم الغالبون هم دوی زرور دلع دا الله سنخی دی اے مرګرتیا وې د چا سری مرګرتیا وې دا رسول د الله سری او دریم نمبر مرګرتیا به د چا سری د مؤمنانو سره د چا سره وي د مؤمنانو سره نو چې دا درې نو حزب الله دا ډله د الله دا او چې ډله د الله هم الغالبون چرته شکست نه خوري را بشي وخت الله رب العزت زمونږ د درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مولا خپل لپاره زما د نیانی کوم لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره او د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره ستاسو لپاره زما لپاره او دغه شانتي د وړ عالم مسلمانانو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي سره د بخانه وګرځي یقینا د روزمات ټیم هم دی او رومبنه عشرم د اتم روزوم د درس د قران هم دی او یقینا تاسو به هم تګي مونږ خو سکل نه دي خو تاسو تګي تاسو د تندو ته یقینا او دغه شان د تاسو د ستړیواله نو الله دې د دې په وسیله باندې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې د دې په وسیله باندې الله مونږ سروجه نه ده سیوا د لوګیو د تندینه ونزلنا زمونږ وسه پورې ښه پراته دي جب زمونږ ښه ده اعمال زمونږ ښه دي الله ترا باندې رحم وکړه 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 الله ته زمونږ دا روزي قبول او منظور کا په اصل باندې بدل کا او چې څومره اجر او ثوابي الله مونږ دا غنه محروم نه کی الله مونږ دا غنه محروم نه کی الله چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله د ټولو بخنو کې او چې څومره بیمار دي الله ټولو لا شفای کامله ورکي او چې څومره پریشان دي الله د ټولو پریشانې په خوشحالو بدل کی او چې څومره بی اولاد دي الله د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نډکه کی او چا چې نارینه اولاد نشتا الله دا غو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نډکه کی او چې کوم اولاد والدي الله دا غوي اولاد سره زمنګ د اولاد نه الله خپل په دین کې قبول کی الله خپل دین صفایان ته جوړ کی الله خپل پیغمبر صحیح عاشقان ته جوړ کی الله خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کی الله مونږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کی الله زموږ ټول خاتمه په ایمان نصیب کی او خاص کر وخت بزن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا